والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن عفا وأصلح فأجرهم عند الله. صدق الله العظيم. اللہ رب العالمین قرآن کریم کے فرمائی چې تاسو چې چا سره ظلم وشي او دې معاف او دې د اصلاح کوشش وکړي نو د ده اجر الله وي په ما سره ما واسطه ما د آیت کریمه تاسو مخکې چې ولوستو دا د اشفاق صاحب د خبرو او د ده دا د درد نه ډکې بخنه دی جرګې لپاره دا په ما ډېره ګرانه ده او زه د ده لپاره دعا کوم چې رب العالمین تا خو اجر تا اخیستی دی خو زما ربه د دوی په خاندان رحم وکړي او په دې حاضرینې مجلسو کې چې دا دې له جمع شدل او په دې کې کوششونه چې چا وکړل چا چې پکې قدمونه واخیستل ای زما ربه دوی له اجر ورکړي او که دا بل ورور زموږ دی نو زموږ د هغه ته هم درخواست دی چې یاره د صلح خبره وکړئ ولې چې الله پاک فرمایي چې الصلح خیر په صلح کې خیر دی نو زه اول ټولو نه مخکې د دې کلي چې د رشیدې کلي کوم درد دا خپل په زړه کې اخیستی و او دې درد سره بار وتلي او دې کور سره د همدردۍ اظهار کړی نو دا یو مثالي و زه دوی ته خیرسین پیش کوم او بیا دا درد ګوره ستاسو کلیوالو یوازې نو د دې کور نو بلکې د دې علاقې هر بچي ته تکلیف شوی دی ګورې په دې درد او هغه غمجنو تکلیف دی وکړی لیکن نن دا اشفاق صاحب چې کوم کار وکړو د دې ټولو په زړونو باندې مرهم کېښود نو الله پاک دې ته اجر ورکړي او بیا دا مشران د دې ځای کې چې راغلي د دې علاقې یو ډېر ښکلې خبرې وکړلې او خاص کر مولانا صاحب زه خو ستا فین یم ستا مخکې یو جرګه کې دومره زبردست انداز او بیا دې کې او بیا دا علماء کرام ناست دي د دې علماء کرام کوششونه په دې علاقه کې د دوی خدمات دا زموږ د په سر سترګو دي او خدای پاک چې د دې علاقې برکات او رحمتونه په دې علاقه نور وورئ او الحمدلله چې دا خلک چې کوم یو ځای شوی دی د دې ټولو محنتونو سره نن دا خبره صلح ته راته لاړه او زه به بیا درخواست کوم دغه کور والا ته چې کوم پاتې دي چېرې تاسو ما په دې کې ایسه واخلئ او دا خیر دی الله طرف نه واخلئ واخر دعوانا ان الحمدلله